بسم الله الرحمن الرحیم. د اذان نه پس دویمه دعا چې د هغې فضیلت دا دی چې په هغه دعا ویلو باندې مؤمن ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت ور نصیب کیږي د قیامت په ورځ باندې. جابر بن عبد الله رضی الله عنهما فرمایي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم قال، یقینا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من قال حين يسمع النداء، کوم سړی چې دا دعا وایي کله چې اذان واوري چې اللهم رب هذه الدعوة التامة، اے زما ربا چې ته د دې پوره کامل دعوت ربي، والصلاة القائمة او د هغه مونځ چې هغه قایمېدونکي دی د هغې ربي، آت محمدا الوسیلة والفضیلة، ورکې محمد صلی الله علیه وسلم ته وسیله قربت او فضیله او غوروالی، وبعثه مقاما محمودا، او وی رسې هغه مقام ته چې هغه ستایلی شوی مقام محمود دی، الذي وعدته هغه چې تا ورسره وعده کړې ده، حلت له شفاعتي يوم القيامه، نو واجب شو د انسان د پاره نبی اسلام فرمایي زما شفاعت په ورځ د قیامت باندې. دا دعا چې کله انسان اذان واوري د اذان نه بعد دا دعا ووایي، د دې دعا ویلو د وجې نه الله سبحانه وتعالی د انسان ته د نبی صلی الله علیه وسلم شفاعت د قیامت په ورځ باندې ورنصیب کوي.